الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې د بناتو یعنی د جنکو یو مدرسه ده او د هغې چې کومه باجی ده معلمه ده، نو هغه چې کله نورو زنانو ته جماعت کوي امامتي ورکوي نو جرابې پخپو کوي. که خپلې جرابې ورسنۍ نو د بل چا نه راخلي، خو خامخا جرابې پخپو کوي او به امامتي کوي. نو وی آیا دا کار د دې څنګه دی؟ دا خامخا جرابې پخپو کول او په هغې کې امامتي کول. نو اصل کې د زنانه چې په مانځه کې کم عورت دی نو هغه دا دی چې زنانه به چې مونځ ته ودرېږي نو دا به خپل ټول بدن پټ ساتي ما سوا د وجهه او د کفین نه، یعنی که مخې ښکارئ او یا دا ورغوي هتیلي چې ورته ویلی کېږي دی ښکارئ، خو نور د زنانه سر نه واله خپو پورې د دې بدن چې کوم دی هغه به پټي په اجماع د مسلمانانو سره. که د دې زنانه مخ ښکاره یا ورغوي ښکاره هتیلي کفین او نارینه ورته ګورو نو هم به مونځ نه خرابېږي. صرف ظاهر د قدمین چې کوم دی دا د خپو چې دا کم شاته پوندي وغیره دي او دا بره ځایونه دي نو دې کې ښه خبره دا ده او احتیاط دا دی چې دا دې هم زنانه پټ ساتي. نو دغه زنانه چې دا کار کوي نو هغه به په دې حدیث بنا باندې کوي نو ښه کار کوي. او دا صرف د امامتۍ پورې نه ده، زنانه چې ځان نه مونځ کوي نو دا د خپل ظاهر د قدمینو شاته پوندي وغیره دومره اوږد شلوار وغیره د استعمالي چې دا بره خپو چې کوم قدمین دي چې دا پکې هم پټي. لکه دې باره کې دا حدیث دی د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د ابو داود کې دی 640 نمبر حدیث دی، مستدرک د حاکم راوړی، اول جلسه په 250 کې، په مشکات کې مشته دی، کتاب الصلات باب الستر کې راوړی دی. ام سلمه رضی الله تعالی عنها یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو اتصلي المرأة فی درع وخمار لیس علیها ازار. اے د الله رسوله که د یو زنانه سره صرف لنګ موجودی او صرف یو کمیس او لوپټه کې د مونځ وکړي نو د هغې مونځ کیږي او که نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل اذا کان الدرع سابغا یغطي ظهور قدمیها. دا هغه الفاظ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل او مونځ کیږي په دې شرط چې دا زنانه چې دا کم کمیس دی دا دومره اوږه دي چې د هغې د خپو شا طرف هم پټی نو بیا ټیک ده بیا پکې مونځ کیږي. نو لہذا نارینه خو چې مونځ کوي اب خپلې پنسي د ګیټو نه بره ساتي په مانځه کې هم د مانځه نه بهر هم، خو زنانه چې مونځ کوي که امامتي کوي که ځان نه کوي نو غوره خبره دا ده چې دا پکې خپل ظاهر د قدمین هم پټ ساتي، که هغه په جرابو باندې پټ ساتي او که هغه دا شلوار چې کوم دی په دې باندې پټ ساتي د هغې چې کومې پنسي وغیره دي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.